حضرت حسن بصری رحمه الله فرمایي و سپي کې الله تعالی لس صفتونه داسې ایښي دي که چېرته هم یو انسان په دغه لسو صفتونو کې یو صفت هم اختیار کړه دغه سړی به کامیاب وي. خو لیکن دغه لسو صفتونو سره سره په سپي کې یو بل بد خصلت دی او بد صفت دی چې هغه حرص دی. نو دغه حرص د وجې نه دغه لس واړه صفتونه د ده نه ختم شوي دي او ځکه سپی چې کوم دی هغه خوار او ذلیله دی. نو که په کم انسان کې هم حرص وي د هر چا نه طمع او لالچ کوي او په هر ځای کې حرص کوي که دغه سړی ډېر صفتونو مجموعه هم وګرځي نو دغه سړي کې ډېر ښایسته ښایسته صفتونه وي خو لیکن کله چې په ده کې حرص راغی دغه سړي وله ټول صفتونه حرص په ده باندې اوبه تېروي. نو سپي کې هغه لس خصلتونه لس صفتونه چې حسن بصري رحمه الله ذکر کړي دي هغه به په بل وخت کې ذکر کړم. خو که چا کې حرص و لکه سپي په شان دی هغه ټول صفتونو باندې هغه حرص اوبه تېروي. نو حرص